السلام علیکم ملګرو. نن د ورلډکپ د سپر 8 مرحله ړومبنی میچ دی چې دا میچ په د یو اس ای او د ساوث افریقا ویږي. دا میچ په نن د پاکستان او د ساوث افریقا خو کچره پاکستان کوالیفای کړي و او یو هغه میچ شو کم میچ باندې چې یو اس ای کوالیفای شو د باران د لاسه چې کم میچ د یو اس ای او د آیرلند خراب شو. کچره هغه میچ کې باران نو شو نو کې دی چې پاکستان ته جنگ جوړ شو او نن دا میچ د پاکستان او د ویسټ انډیز وی او غټه خبره پکې دا چې کنډیشن به بدل شي. دا میچ په ویسټ انډیز کې دی. په یو اس ای کې چې کم پیچز وغاله ډی تاسو کتل چې په هغه باندې سکور بیخي کېدونه نو نن کې دی شي ساوث افریقا پاکستان بیټ کړي و. ساوث افریقا له شکست ورکړو ځکه د ویسټ انډیز چې کم کنډیشن دي هغه کې د پاکستان بیټینګ او بالینګ دواړه چلې دی شو جی. خو بدقسمتۍ نه پاکستان الیمینیټ شوی دی. نن د سپر 8 سټیج ړومبنی میچ دی یو اس ای ورسس ساوث افریقا. دا میچ چې کم دی ماښام 19 بجې به شروع کیږي. د پاکستان په ټایم د افغانستان په ټایم به 9 بجې شروع کیږي. اکارډنګلی دینه علاوه د دې میچ ګټلو زیات چانسز چې کم دی هغه ساوث افریقا سره دی ځکه یو اس ای او ساوث افریقا تر اوسه پورې ټي 20 میچونو کې یو بل نه دی فیس کړي. مطلب یو بل سره د ساوث دا ړومبنی میچ د ټي 20 د یو اس ای او د ساوث افریقا دینه مخکې د دې دواړو لوبډلو خپلو کې یو بل نه دی فیس کړي. نو ړومبنی میچ حواله سره خو خیر پریډکشن چې کم کیږي خو په تیر شوي میچونو باندې کیږي او تیر شوي د میچونو شوي نه دي خو که ټیم کمبینیشن سره مونږ وګورو نو ساوث افریقا یو مضبوط ټیم دی د یو اس ای خلاف. نور کرکټ چې کم دی بای لک بای چانس گیم دی داسې هم کې دی شي چې دا عمده یونایټډ سټیټ ساوث افریقا له شکست ورکړي ځکه ساوث افریقا په تیر شوي میچو کې د نیپال خلاف هم پسو شوی و او بل د یو ټیم خلاف هم پسو شوی و. زما خیال بنگلادیش او که مانوس د ذهن نو تي خو ډیر زیاته پسو شوی و. ساوث افریقا ټیم چې کله گیر شو نه هم بیا ډیر زیات سټرګل کوي. ډیر زیات پسو شو بیا د غي د میچ ډیر زیات پریشر نشي هندل کوله د پاکستان د ټیم غونته چې کله پریشر کې راشي بیا په پرانه غلګیدلی خخه بیټسمنان نه وړ کیږي. خو ساوث افریقا سره په سکواډ کې چې کم کلاډیان دي یقینا هغه ورلد بیسټ بیټسمنان دي سپیشلی ریزا هندریک شو دین علاوه نور چې کم کلاډیان دي هغه لډي د غي سکواډ باندې مون خبره کړي هم نه. ریزا هندریک نه علاوه کلاسن شو چې زبردست کیریئر په آی پی ایل کې هم تیر کو او پی ایس ایل کې هم ښه بیټینګونه کړي دي. ډیوډ میلر دی ورسره زبردست ټاپس چې کم دی مارکو جانسن مارکرم ډی کوک مطلب یو بیسټ بالینګ ورسره هم دی یو بیسټ بیټینګ اٹیک یو بیسټ بیټینګ لاین اپ ورسره هم دی جی. بل طرف ته یو اس ای ټیم چې کم دی هغه هم چې څومره میچونه ګټلي دي کلوز ګټلي دي پاکستان خلاف سپر اور کې ګټه بیا بل میچ چې کم ګټلي هغه خواسان ټیم نه ګټلي د انډیا خلاف هم ښه پرفارمنس کړو ځکه هغه چې کم پیچز هغه د دغه د پاره جوړو د بالرانو د پاره جوړو. اوس کنډیشن بدل شو. ویسټ انډیز پیچ ته ویسټ انډیز په پیچ باندې د یو اس ای پرفارمنس پتا سو ګوري چې څنګه پرفارمنس کوي. آیا الته هم د یو اس ای ونتزان برقرار ساتي کنه وان سایډډ میچ په ملاویږي دا بر میچ نه پس په دې باندې ډسکشن کو. خو پاکستان یو غټ چانس مس کو. نن بر پاکستان او د ساوث افریقا میچ په دې ورلډ کپ کې سپر 8 سټیج کې ړومبنی میچ پر پاکستان او ساوث افریقا. خیر پاکستان الیمینیټ شوی دی. بیسټ لک فار بوث ټیمز دوه ټیمونو لپاره ګډ لک. ګورو چې میچ سو ګټي میچ نه پس بیا په غي باندې ډسکشن کو. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.